الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. دین دا مخ کی آیت چکم وکړم یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. معرفت دو قسم ده، پیجنګلو. یو پیجنګلو دا ده چې دا فاطمه ده او دا عائشه ده او دا حفصه ده. دا پیجنګلو دلته مراد نه ده، ځکه چې دا د چا په ذهن کې دا پیژندګلوي نو بیا به وایي چې خو مخ به ښکاری نو ځکه به پیژندی کېږي که نه، چې مخې نه یې ښکاره نو څنګه به پیژندی کېږي. دلته د معرفت نه مراد معرفت سلوکی دی، یعنی د کردار معرفت دی چې مخې پټي نو پته به لګي چې دا کردار والا با کرداره با حیا عفت مآب خواتین دي. نو ادنا دا خبره دې ته ډېره نږدې ده ان یعرفنا چې دوی به وپېژندی شي چې دا با کرداره ښځې دي، دا نه چې دا فلانکۍ د فلانکي لور ده. نو فلا یؤذین، نو دوی ته به ضرر نه رسولی کېدی شي. دا ښځې ته چې ضرر میلاویږي نو دا د دې د لباس او د دې د وظیقت د وجې نه دې ته میلاویږي. که د دې لباس داسي چې هغه ساتر لباسي، پردهدار لباسي او داسې لباسي چې په هغې کې دا درنه ښکاري، نو بیا به دې ته څوک تکلیف نه رسوي، ځکه چې ورته به پته وي چې د هغه طرف نه ما ته د ما د دې بدماشۍ او یا د ما د دې بې حیایۍ مثبت جواب نه میلاویږي، ما ته به لازما منفي جواب میلاویږي. نو دا جرأت بیا دی نشي کولی. خدای په هغه وخت کې دا جرأت کوي چې کله دته دا پته وي چې ما ته به د هغه طرف نه هم داسې مثبت جواب میلاویږي څنګه چې زه غواړم. نو د هغې دپاره نښې نښانې، نو هغه نښې نښانې قرآن دلته دوه بیان کړي، یو لباس او بل وضقته، ناسته پاسته، د گفتار او د رفتار انداز. وکان الله غفورا رحیما، او دی الله تعالی بخونکی او مهربان. که د دې هر څه باوجود هم څه کړپ کړوپ وشي او څه معمولي اخوا دېخوا، نو دا خو انساني معاشره ده، داسې خو پکې کېږي لږ ډېر، نو هغه الله تعالی بخي. خدا چې قصدن او ارادتن بے حیائی خلق خوري نو دا بیا ناقابل معافی ده. اوس لئن لم ينته المنافقون، دا د بے حیائی په دې خورولو کې به لوی کردار د منافقانو، او یو کردار د منافقانو دا و چې هغوی به پروپیګنډې ډېرې زیاتې کولې، د دشمن لپاره به یې کار کو که نه، نو پروپیګنډې به یې دا کولې چې هغه د دشمن راغی، د مسلمانانو حوصله خرابه شي، افراتفری پیدا شي، ګډوډتیا پیدا شي، بزدلی را پیدا شي، خلق بے سکون شي، بے آرام شي، او هر وخت خلق په تشویش کی. نو دا خو پروپیګنډې د دې دپاره خلق کوي نو چې تاکه استحکام را نشي. د اسلام د دشمنانو د ټولو نه یو لوی حربه دا ده چې هغه د مسلمانانو په معاشره کې استحکام نه غواړي. چې مسلمانانو معاشره دی همیشه داسې چې هغه په افراتفری د اړې ګړې په حالت کې دي، په هنګامي حالت کې دي ټول عمر. مسلمانان د همیشه په هنګامي حالت کې چې چېرته دې خپې ونه لګي، چې خپې ولګي خو بیا به مونږ ته راوزګار شي که نو دې دپاره هغوی خلق خپل برتي کړي او هغوی دپاره هغوی کار کوي، او منافقان هم د هغې دپاره کار کوي. نو دلته دا دواړې خبرې یو ځای کړي. لئن لم ينته المنافقون، کچرته نه قلاریږي دا منافقان او دا درغلان، والذین فی قلوبهم مرض، او کسان چې د هغې په زړونو کې نورې بیماری دي د بې حیایۍ. هغه منافقانو کې اکثریت دا دی چې هغوی بنیادي کار دا دی د کفر دپاره کار کوي، هسې په ښکاره باندې د اسلام نوم اخلي او نور کار د کفر دپاره کوي. او ځینې خلک دا دی فی قلوبهم مرض، معنا دا ده چې هغې کفر مفر کې دلچسپي ډېره نشته، خو هغه نفس پرست خلک دی، زړه کې د هغې بیماری دي، هغه بیمار ذهنیت والا خلق دی، فکر بیمار دی،
ذهن بیمار دی، سوچ بیمار دی، بیمار ذهنیت والا خلق. والمرجفون او هغه کسان چې هغه افواګانې خوري فی المدینه په دې مدینه کې، نو لنغرینک بهم، بیا به مونږ تیز کو تا په دې باندې، تا به پې ور واچو، تا به پې ور تیز کو. نو چې تا پې ور تیز کو معنا دا ده چې تا ته به وایو چې وینیسه، تا ته به وایو چې ګرفتار یې کا، تا ته به وایو چې سزا وله ورکه. ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، بیا به دې ستا په ګاونډ کې پاتې نشي په دې مدینه کې مګر لږ معنا څه ده؟ یعنې ته چې دې ته الټیمیټم ورکې نو څه مهلت به ورکې که نه، چې کډه مډه تړی نو یو ورځ دوه خو به وله ورکې که نه. نو الا قلیلا معنا دا ده چې دومره وخت به وله ورکې چې کډې مډې پکې وتړي. داسې به ورته نه وایي چې شا بیا لږ وځې اوس، نه ورته خیر دی خپلې کډې مډې برابر کې، سامان مامان وتړی. نو دا قلیلا مطلب هغه سامان تړلو دپاره به لږ وخت ورته میلاو شي. دې دوه ټکو ته پکې سوچ کوه. په دې صورت کې مخکې د مدینې ذکر راغلی دی، نو هلته په طریقې د یثرب راغلی دی چې منافقانو د یثرب خبره کوله. نو هغې له چې ګوشمالي وشوه، نو قرآن وایي چې اوس زمونږ دلته نمبر دی، اوس زما د پیغمبر قوت دی دلته. هغه دور لاړو، تا ته خو پته ولګېده، تا په چا تکیه کوله، نو هغې خو وتښتېده، هغې خو مدینه پرېښوده، هغې خو شکست وخوړه. نو لنغرینک بهم، اوس به پې تا مونږ ورتیز کو. اوس ورتیزول څه مطلب دی؟ دویمه نکته، که یو سړی دا وایي چې د پیغمبر کار صرف دعوت ورکولو او د دنیا په کار کې کار نه لره، قوت نه ترلاسه کوو، سیاست او حکومت کې اختیار نه لره او ګوتې پکې نه والې، په اجتماعي معاملاتو کې ګوتې نه والې، نو د لنغرینک مطلب څه شو بیا؟ او ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا څه مطلب دی؟ یو داعي چې صرف داعي، چې صرف مدرس او صرف مبلغ او صرف داعي، هغه دا کار کولی شي چې هغه یو ډېره لویه قبیله یا لوی خلک او یو لویه جته چې کومه ده، یو جته، یو ګروه، یو پارټي، یو ډله، هغه د کلي نه وباسي. دا د داعي کار خو نه دی، د داعي کار نه دی، دا د چا کار دی؟ دا د حکمران کار دی. نو پته ولګه پیغمبر دلته حکمران دی. لنغرینک بهم، بیا به پې مونږ تا ورتیز کو، یعنی تا ته به ووایو چې دا وس وکړه. پیغمبر خو چې څه کول خو د الله تعالی په وینا یې کول. نو ثم لا یجاورونک فیها، بیا به دې ستا ګاونډ کې پاتې نشي په دې مدینه کې الا قلیلا مګر ډېر لږ، یعنی څومره چې دې ته مهلت میلاو شي. او ملعونین، چې دې وځي نو څنګه به وځي؟ ښه په احترام به وځي؟ نه، ملعونینا، په دې به هر څوک لعنت وایي، تو لعنت شو په ده باندې، دا خو منافق و، دا خو درغلو، حاجي دا خو بې حیا و، نو خلق به پې لعنتونه وایي. او اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، چې کوم ځای کې دې بیا موندې شي. مطلب یې دا دی چې الا قلیلا، چې دا مهلت ختم شي نو بیا خو به دوی وجلی کېږي. بیا پرې چې پیغمبر ورله الټیمیټم ورکړي چې دې تاریخه پورې دې ځای وځئ، مدینه پرېږدئ، چې بیا به مدینه کې دې پاتې کېږي، خو بیا به وجلی کېږي. اینما ثقفوا، چې کوم ځای کې بیا موندې شي، اخذوا وبنیولی شي، وقتلوا تقتیلا، او ښه په دردناکه طریقه به ووجلی شي، رحم به پې نه کېږي. نو دا کار خو د داعي نه وي، دا خو د حکمران کار. سنت الله فی الذین خلو من قبل، دا طریقه د الله تعالی د پاک کسانو کې چې تیر شوي دي دې نه مخکې. یوازې دلته نه ده، پخوا هم د پیغمبرانو سره هم دا طریقه وه. مطلب دا دی چې دا د دعوت دا قوت چې دی دا د دې یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خاص نه دی. هر پیغمبر چې کوم دعوت ورکړی نو هغه په دې بنیاد ورکړی چې دا به قوت نیسي. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، او ته به بیا نه مومې د الله تعالی د طریقې دپاره بدلول، یعنی الله خپله طریقه نه بدلوي. په خپله که خوښه یې بدلوي نو د هغه خوښه ده، خو ته ول څوک بدلونکی نه شي پیدا کولی، مبدل ولا نه شي پیدا کولی. او چې الله یې بدلوي په خپله به یې بدلوي، د چا په خوښه یې نه بدلوي. یسألک الناس عن الساعة، دا منافقانو سره بیا د منافقانو یو طریقه بیا دا وه چې هغه به د پیغمبر پر دعوت کې پار ځای اعتراض کوو، څنګه چې د مکې مشرکینو به اعتراض کوو، ناغي به هم دا خبره کوله چې دا د قیامت خبرې ته کوې نو دا به کله راشي. نو بیا قرآن دا خبره کوي، یسألک الناس عن الساعة، تپوس کوي ستانه خلق د قیامت په باره کې. قل ورته ووایه انما علمها عند الله، بېشکه تاریخ د راتلو د هغې د الله تعالی سره دی، بل چالی نه ورکوي. وما یدریک، او تا ته څه پته ده لعل الساعة تکون قریبا، چې کېدی شي چې قیامت نږدې. نبی علیہ السلام فرمایي بعثت انا والساعة کهاتین،
ما او قیامت داسې لېږلی شوي بس زه دومره غوندې مخکې ما او دا قیامت راپسې داسې راپسې دی د نبي علیه الصلاۃ والسلام دا بعثت د قیامت نښه ده دې معنا دا د دنیا ژوند تېر شوی دی اوس ځینې خلک لا اوس هم په تمه دي وي زرګونه کاله به ژوندي ما دا خو هسې ستا ارمان کېدی شي خو دا په دې دلیل نشته دا چې ستا تمنا کېدی شي خو دې دپاره څه ثبوت نشته ستا سره خجي ان الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا بشک الله تعالی پلانت کړی دي کافرانو تیار کړی دي دپاره جهنم الله تعالی پلانت کړی دي اينما سقفوا اخذوا وقتلوا د دې نه مخکې وي ملعونین پلانت دي که بل څوک پلانت وایي او که نه وایي الله تعالی خو پلانت وایي ملائک خو پلانت وایي ان الله لعن الكافرين الله تعالی خپل کافران د خپل رحمت نه لري کړی دي لعن څه مطلب دی بعد عن الرحمه وعد لهم سعيرا او تیار کړی دي د پاره ګرم اور د جهنم یعنی لمبې وهونکې جهنم خالدین فیها ابدا همیشه به پکې اوسېږي تل تر تله لا یجدون ولیا ولا نصیرا نه به مینې ځان دپاره دوست او نه مددګار دوستانه مستانې به ملته کار نه کوي او څوک به مدد هم نشي کولی نو دا به څنګه چلی دا به په دغه ورځ صحیح په دې جهنم کې د هغې تفصیل بیانوي یا د هغې یو جلکي بیانوي یوم تقلب وجوههم فی النار په کومه ورځ چې به اړولی کېږي راړولی کېږي د دې دا مخونه په دې اور کې لکه ته به وایې چې سړی چې غوښه ورتوي نو کله په یو مخ کې او کله په بل مخ کې نو دا جهنمیان به داسې په دوزخ کې کله په یو مخ کې او کله به په بل مخ کې اعاذنا الله من ذلک یقولون او دی به دا چغې وایي چې یا لیتنا ارمان دی اطعنا الله و اطعنا الرسول چې مونږ خبره منلې وې د الله تعالی او خبره منلې وې د پیغمبر یوازې دا نه چې خبره منلې وې د الله تعالی د پیغمبر چې نه منې نو بیا هم په دې خو پوه شوی دی که نه دنیا کې خو دی وي بس صرف د الله منه پیغمبر خو هسې مسنجر و هغه صرف میسیج یو نعوذ بالله من ذلک دا بعضې ورته وایي دا یو ډاکي و ډاکې راوړو بس خلکو ته یې لکه نور د هغه په دې کې څه کار دی دا منکرین حدیث وایي نو دا خو کفر خبره کوي چې ته پیغمبر ته صرف ډاک راوړو نو دا بیا اطعنا الله و اطعنا الرسول بیا د اطعنا الرسول څه معنا شو یا لیتنا ارمان دی اطعنا الله چې موږ د الله خبره منلې وې و اطعنا الرسول او د پیغمبر خبره منلې وې دا الرسول کې دا څنګه چل شوی دی الف لام هم پکې دی او دا بل پکې دا الف چې دی دا د تنوین نه بدل هم راغلی دی او تنوین او الف لام خو دواړه نه جمع کېږي دې سره به څه کوو نو وایي دا الف د تنوین هغه نه دی دا الف اشباعي دی الف اشباعي دی ته وایي چې هغه فتحه چې کومه ده هغه دونه مړه کې چې د هغې نه الف جوړ کړي وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل نو تا د الله او رسول نه منل نو د چا دې منل نو دی به وایي ای زمونږ ربه بېشکه مونږه اطاعت کوو خبره منله سادتنا د خپلو سرداګانو او هغه باسې سادهګانې مو خو مونږ به خبره منله سادتنا د خپلو سردارانو ساده د سید جمع ده سید سردار وکبراءنا او د خپلو غټو خلکو لوی خلق دی جی دا لوی خلق دی لوی دی څه ته وایي چې خټې پورې ډېرې تپلي بس دې ته لوی وایي لکۍ ډېره اوږدی نو دې ته لوی وایي دی لوی اډو پېژني نو چې لوی څه ته وایي لویوالی چې کوم دی د فهم او د کردار دی لویوالی چې کوم دی هغه څه ځای دی هغه د عقیدې او د عمل دی نو دی د عقیدې او د عمل په بنیاد لویوالی نه پېژني دی د لکۍ په بنیاد لویوالی پېژني چې لکۍ ډېره غټه ده وقالوا ربنا او دی بوای چې ای زمونږ ربه انا اطعنا سادتنا وکبراءنا مونږ خو خبره منلې وه د خپلو سردارانو د خپلو مشرانو لیډرانو غټو خلکو غټ خلک څه دی نو شاګرد ته استاد ډېر غټ ښکاري او مرید ته پیر ډېر غټ ښکاري او کشر ته خپل مشر او بابا ډېر غټ ښکاري او د قبیلې مشر ورته غټ ښکاري او د علاقې مشر ورته غټ ښکاري او د پارټۍ ورکر ته د پارټۍ لیډر غټ ښکاري نو بد دا غټ دي نو کبراءنا او دی بل ته به پکې دا ساینټسټ او دا چې کوم دا دانشور ورته وایي دا ورته غټ ښکاري لیکل میکل ډېر کوي
انا طعنا سادتنا وکبراءنا مونږ د غټو خلکو منلانو فضلون السبیل نو دی گمراه کو مونږه لري کړو مونږه بیلاری کړو مونږه دغه اصل لارې نه د حقیقي لارې نه مونږه بیلاری کړو السبیلا کې بیا دغه چل الف پکې اشباعي دی خجی فضلون السبیل نو دی مونږه بیلاری کړو د لارې نه ربنا اذا مونږ ربا آتهم ضعفین من العذاب ورکدی ته د چند عذابنا ولعنهم لعنا کبیره او پلوی لعنت پلانت کا دا چې کوم لعنت دې پکړه دا وړو کې دی د دې سبب دنیا کې ډیر وا نو وزله په آخرت کې د لعنت نم هي ډیر ورکا حساب د دې ډیر وکنه हाँ जी घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन और हमको तो मैसर नहीं मट्टी का दिया भी मुरीद गरीब हो और मुरीदी पर जड़ा और पसे कड़े रे हाँ मुरीद सादा तो रो रो के हो गया ताइब खुदा करे कि मिले शेख को भी ये तौफीक और अगजान नस्ते पर मजोई सर दे पैसा मरा गुंडई और देते जड़ा वाला कड़े देते जाड़ा और दान लखपल देखा मज़े कई تاسو لږ ونی وګورئ کنه د خلکو د حالات د دنیا نه ځان خبر کې چې څنګه چلی دا چې کوم دا کارکونان او د لاندې خلک په جړه باندې ورغستی دي او ته تاسو دا کوي او دا کوي او په خپل څه کوي نو ته لګه خاص زینو ته د خاص خلکو زینو ته لګ ورشه چې پته ته ولګي چې څنګه چلی الته د خاص خلکو زې ته لګ ورشه ربنا آتهم ضعفين من العذاب اذا من غرب ورکدی ته د چند عذاب ولعنهم لعنا کبیره او بلانت کدی پډې لوی نه لعنت باندې نو دنیا کې دا شي کې آخرت کې بیا دا شي وي نو چې آخرت کې دا شي وي نو دنیا کې تلک جدا شکنه دنیا کې جدا شي چې بیا ته دا چغه نه وي د دې په ځای لګي چې ته ضرورت دومره غټ چغه ته بیا ته دنیا کې صرف جدا شه بس چې غلط کار کوي وته نه دی منه پیری که استادی که شیخی که لیډری که امیری که فقیری که بل څه بلای خو په سمه کې د مرګره ما په غلطه کې د مرګره نه ما بس سیده صفا خبره ده سپینه رڼا ورځ ده نو بیا بالته دا غړې وړې نه وي دا چغې او دا چغې دلته فایده نه کوي بیا دې چغې وباسن ولته بیا فایده نه کوي بل دا کې قرآن وی لکل ضعف خدا غلب هم دوچن ورګم طالب هم دوچن درکما ته خپه کېږم طالب هم دومره چې ساغله ورګم نه طالب درکم که هغه ته گمراه کړی وي نو تا هم گمراهي خوښه وګڼو په دغه ماحول کې چې ته څوک داعي د حق نو تا د هغه خبره ولې نه منله ځکه چې تا کې هم چل وکنه ته هم دې پسې ګرځېدې چې ما ته هم څوک کم غویه چې په میله کې د خرڅېدو دپاره نه پیش شوی نو هغه څوک نشي اخیستی اخیستو دپاره شرط دا دی چې خرڅوونکی یې خرڅوي نو تا چې ځان خرڅوه نو ته ځکه خرڅ شوې که نه چې تا ځان خرڅولی نه نو ته به چا څنګه اخیستی وي يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د قرآن کې دلته په دې صورت کې څومره د احترام خبره رااله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د باندې درود وایي الله تعالی به درود را لیږي مؤمنانو تاسو هم په درود را لیږي او د احترام دومره لوی او دومره د عزت چې کوم هغه احکام تاول استل چې د پیغمبر الله تعالی څومره خیال ساتي داغه د کور د معاملاتو څومره خیال ساتي چې هغه د دین د کار د پاره وزګار کو د کور په څومره معاملاتو کې د څومره ریلیف ورکو څومره اسانی وته پیدا کړه او بیا داغه د آرام د پیغمبر د آرام څومره خیال وساتو چې کوم خلکو داغه په آرام کې لغونه خلل را پیدا کړو برای راست الله تعالی آیاتونه راولېږل چې پیغمبر ته نشي ویلې خو زیره ته وایم نو د دې خبره مطلب دا دی چې د دې پیغمبر شان ډیر زیات اوچت دی او تاسو ما د دې پیغمبر د ملګرتیا د پاره او په د باندې د ایمان د پاره منتخب کړی نو د تیرو قومونو د غلطو خویونو د عادتونو نه حصه ماخلی بیا د هغې ښه عادتونه خپل کړئ خو د هغې خراب عادتونه مه خپلوئ لکه د موسی علیه السلام تذکره یې وکړه بیا موسی علیه السلام واقعي د بني اسرائیلو کې ډېر لوی مقام دی د هغه خو د هغه ملګري داسې وو چې هغه به تنګه او ډېر زیات هم یې ملګري وو هم به تنګه او ډېر زیات قرآن خو دغه وایي که نه بني اسرائیلو نه پورې غاړه پورې ایستل اول ورته دلته د فرعون په مخ کې وی چې فرعون به تا مونږ ته وی چې دا فرعون چې دی مونږ نه مخکې به هم په مونږ باندې ظلم کوو حاجي اوزینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا چې ته رالې نو مونږ وی چې زه ته رالې ته لیډر یې زمونږ پیغمبر یې نو ته به مونږ د فرعون نه خلاص کړې نو تا مونږ پرې تا به مونږ خبر واچولو
نو چې تا په ور واچولو نو زمونږ او ستا مثال او د فرعون مثال داسې دی لکه د شپنکي نه چې زمری او یا لیوه څه ونیسي بیزه ونیسي چې بیزه ته ونیسي نو سر یې هغه نیولی او د خپې ده نیولې نو راکاږي نو خلاصولی یې ته نه شي نو په منځ هغه بیزه نیمه شي وي تا خو مونږ سره داسې چلو موسی علیه السلام ته هلته مو هغه نه پرېږدي او دلته هم ته نه پرېږدی وی ورځی پرې او هغه هم چې ورځو نو هغه هم وژني نو تا هم له داسې چلو بیا چې کله موسی علیه السلام په قیادت کې دی د دریاب نه پورې وتل د قلزم نه نو هلته بیا چې وکتل وی یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه اتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم هلته خلک ولې بت پرستی کوله نو پیغمبر ته وی موږ له بت جوړ پیغمبر ته وی موږ له پیغمبر نه د بت پر بوتان مت هغه وی دا خو تاسو ډېر ور بې وقوفه خلک تاسو ډېر ظالم جاهلان دي تاسو دومره جاهلان په دې نه پوهېږئ دومره موده ماله دومره جدوجهد وکړو او څلوېښت کاله مې د فرعون سره دا جګړه وکړه بیا زما په قیادت کې الله تعالی تاسو را اخلاص کړئ فرعون تباه شو ته په دې پوه نه شوې چې خدای د عبادت لایق دی که دا بوتان وی اجعل لنا الها کما لهم آلهه نو دا اذیت دین علاوه به ورته دا اذیت بیا چې ورته موسی علیه السلام مې زیدې دغه ته ورشئ چرته ورشئ دا فلسطین آزاد کې نو ورته وی چې فذهب انت وربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون وی ته ستا خدای ولاړ شي جنګ وکړئ موږ بدل ته نه شي او فإن يخرجوا منها فإنا داخلون کاغت وته نو موږ به بیا ورشو چې میدان صفای نو هله به ورځو داسې خو نه ورځو چې موږ به جګړې کوو حاجي لن ندخلها ابدا ما داموا فيها چې دی پکې نو موږ نه ورځو نو دا بیا دا اذیت او کنه اذیت بیا چې موسی علیه السلام دا نه مخکې تورات ولا راوړو وته پته نه لګی دا خدای کتاب دی او کنه دی او تا دروغ ویلی نو بیا نو موسی علیه السلام ځان سره تور ته بوتلو چې بوتنو الله تعالی ورته وی چې دا خو زما کتاب دی وی وام اورېدو چې الله تعالی وی دا زما کتاب دی وی سم اورېدو خو خبره وشوه پته نه لګی چې چا وکړه خدای پاک مخامخ خو نه ښکاري چې موږ وایو دا خدای وکړه نو بیا یې تکلیف نو بیا نو موسی علیه السلام یې خدای پاک اوس مالته لاړ شم خلک به وایي چې خلاصانې مرګ له بوتلي نو بیا به لویه لانجه جوړه شي نو الله تعالی بیا راځي نو دا اذیت باندې د پاسه اذیت باندې د پاسه اذیت بیا موسی علیه السلام نه پس بیا هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه مشر وته مخکې وفات شو چې وفات شو بیا خلکو پروپاګاندا جوړه کړه بنی اسرائیل وې دا د خپل رور وجلې دی وې دا هارون علیه السلام د موسی علیه السلام وجلې د دې نه مخکې قارون ولګېد قارون او هغه یو ښځې له پیسې ورکړې چې په موسی علیه السلام په مجلس کې تقریر کوي نو ته به راشې او ته به ورته وایې چې وایې چې د بېحیایۍ کار څوک کوي نو د څه سزا ده نه به ورته وایي د خو مرګ په کار دی نو به چې تا خو ما سره بېحیایي کړې ده که نو هغه ښځې له دا وه موسی علیه السلام ورته وایي ته رښتیا وې وی رښتیا نه وې ما له خو د سړي پیسې راکړي نو دا بیا په دا پروپاګانډا موسی علیه السلام په باره کې ولګوله وایي د ده په دې وجود کې دننه څه مسله ده خو چاته وایي نه څه تکلیف دی ورته څه مسله او څه مشکل دی ورته نو لا تکونو کالذین آذوا موسی دا ما ته دا ټولې خبرې دې دپاره وکړې چې تا ته اندازه ولګي چې په کومه طریقه باندې پیغمبر خلک ازاروي په کومه طریقه باندې موسی علیه السلام ازار کړی دی نو دا د ازار هغه طریقې وي نو الله تعالی ورته وایي چې لا تکونو هغه کسانو چې ایمان راوړل لا تکونو کالذین آذوا موسی مه کېږئ دا خلکو په شان چې تکلیف ورکړی موسی علیه السلام ته نو فبرأه الله مما قالوا الله تعالی دې بریک او پاک کړه د هغه الزاماتونه چې دوی به پرې لګول او په هره موقع باندې به الله تعالی د موسی علیه السلام مدد وکان عند الله وجیها او دیو د الله تعالی په نسبت باندې مخورز وجیها مخورز معزز او عزتمند نو دا پیغمبر علیه السلام هم ډیر زیات عزتمند دی د الله تعالی په نسبت باندې نو دته تکلیف مرسوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا کسانو چې ایمان راوړل د الله تعالی نه ویریږي مطلب دا دی چې ځینې مؤمنان دي چې مؤمنان به خو خدای نه یریږي نه نو بس څه زره غوند ایمان به پکې خو یریږي خو د خدای نه یریږي نو ځکه ورته وایي د خدای نه مو یریږي کنه او وقولوا قولا سدیدا وای خبره سدیدا سم خبره معنا دارا چې د ظلم خبره مکوي د بے انصافۍ خبره مکوي د ډلهبازۍ خبره مکوي د ډلهبازۍ بد د پخوانه د ډلهبازو خلک خراب کړو د عصبیت تعصب عصبیت
عصبیت څه ته وایي؟ عصبیت دغه ته وایي چې پخوا به د پلار نیکه دپاره خبره کوله او اوس د پارټۍ دپاره خبره کوي. نو که پارټي ټیک وي او که غلط وي خدای خو ورپسې دی نو مدغه په ایمان راوړی. نو الله تعالی وایي چې قولوا قولا سدیدا خجی وایه خبره سما قاصدا غیر جائر اعتدال والا خبره کوي د ظلم خبره مکوي حقا غیر باطل حق خبره کوي باطل خبره مکوي. نو حق خبره هر څوک چې کوي نو هغه ورته وایي دا حق ده او باطل هر څوک چې کوي دا خبره خو باطله ده. تفسیر طبری دا وایي نو چې سمه خبره کوي نو یصلح لکم اعمالکم الله تعالی بس تاسو عملونه سم کی او یغفر لکم ذنوبکم او تاسو ته وبخښي ستاسو ګناهونه. ګوره ایمان در پکې دی نو تقوا اختیار کې او چې تقوا اختیار کې نو د تقوا مطلب دا نه دی چې تقوا د انسان له خاص جامع او جبه قبه او دستار او خاص یونیفارم د تقوا جوړ کړي او خبرې ټولې غلطې کې نه. تقوا اختیار کې خو بیا سمه خبره کوي اسنه چې د خپل حیثیت نه بیا غلطه فایده اله خلق تا یو مذهبي شخصیت وي. دا مذهبي شخصیت لفظ اړو منم نه دا لازم قسم لفظ دی. مذهبي شخصیت څه ته وایي؟ مذهبي شخصیت دا معنا ده چې یو سړی دی او خاص قبه جبه او دستار او د ځان یې کعبه او قبه جبه د ځانه جوړه کړې مقام ابراهیمي د ځانه جوړ کړی او د هغه نه به خلک تاویږي را تاویږي او یا به لاسونه ښکلې او یا به او هغه به معبود جوړ شوی دی بالکل او هغه به د هغه خپل شکل او د هغه خپل رنګ او د هغه خپل انداز نه به د خلکو باندې خپل روب داب او خپل یو مذهبي حیثیت دا څه شی شو؟ دا اوس خاص خبره نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې نه دی بار نه څوک رااله پته نه لګېده تپوس به وکړو پیغمبر په تاسو کې کم یو دی پیغمبر په تاسو کې کم نبی علیه السلام څخه خاص صداسي جامع او صداسي نښانې خانې نه وي چې هغه د نورو نه داسې بدلې وي. نو دا چې مذهبي شخصیت دا لفظ دی دا د عیسایانو دا تصور دی دا په موږ مسلمانانو کې هم راغلی نو چې هغه بیا مذهبي شخصیت شي نو هغه د خپل مذهبي شخصیت نه بیا په خلکو خپل روب داب او د سرمنو اسمان پې ګړبوي چې زه کومه خبره وکړم نو ته څوک یې چې ته به د هغه رد کې او ته به څنګه د هغې مخالفت کې ته ما ته ګورې نه چې زه دومره لوی شخصیت یم نو په دې باندې په خلکو خپلې خبرې مني. دا کار مه کوئ که نه. قولوا قولا سدیدا سمه خبره کوئ روغه خبره کوئ د دلیل په بنیاد خبره کوي د خپل شخصیت په بنیاد باندې بچا خبره مه منئ د دلیل په بنیاد په ومنه خبره. قوت دلیل ته وایي قوت دغه ته نه وایي چې ستا رنګ او ډنګ او ستا انداز داسې دی. خجی او چې ته سمه خبره وکړې نو یصلح لکم اعمالکم نو بیا به الله تعالی عمل هم ټیک کړي. مطلب دا دی چې د عمل د تصحیح دپاره خبره ټیک کول پکار دی. چې ته خبره ټیک کړې نو ورو ورو به ستا عمل هم ټیک کېږي بیا او چې ته خبره غلطه کوې نو ستا به عمل څنګه ټیک شي ځکه ته به د هغه غلط عمل لپاره بیا څه وی نو تا سره خو به ګز جبئ او څوک به سره خبره کولی نه شي چې خبره کوو خو کافر کېږم ځکه د دې سړي مخالفت د ده په مخ کې څنګه خبره وکړم خلک به وایي چې ته دا نه منې دا دومره غټ برګ دی ته وګوره. دا مطلب شو یغفر لکم ذنوبکم والله تعالی به وبخښي تاسو ګناهونه. ومن یطع الله ورسوله وسوء چې تابعداري وکړي د الله تعالی او د هغه د پیغمبر فقد فاز فوزا عظیما نو دی کامیاب شو په لویه کامیابۍ غټه کامیابي ورته میلاو شوه او غټه کامیابي دا ده چې د هغې نه پس ناکامي نه وي. دنیا کامیابي چې کومه ده که نه د هغې نه پس ناکامي دا څنګه کامیابي ده چې د هغې نه پس د ناکامۍ خطره کامیابی خو دې ته وایي حقیقي کامیابی چې د هغې نه پس د ناکامۍ خطره نه وي او حقیقي ناکامي دې ته وایي چې د هغې نه پس د کامیابۍ چانس نه وي. زه د سټوډنټانو ته هم دا انداز کې دا خبره کوم زه یم فیل او پاس فیل شو پاس نو زه هم دا څنګه فیل دی چې د هغې نه پس د پاس کېدو چانس هم شته او دا څنګه پاس دی چې د هغې نه پس د پاس کېدو د فیل کېدو خطره هم شته. اصل پاس کېده دې ته وایي چې د هغې نه پس د فیل کېدو خطره نه وي او اصل فعل کېده دې ته وایي چې د هغې نه پس د پاس کېدو چانس نه وي. نو فاز فوزا عظیما په لویه کامیابۍ کامیاب شو چې د هغې نه پس د ناکامېدو خطره نشته. نو الله دې دا کامیابي مونږ ته راکړي. اوس دا کامیابي په څه میلاویږي نو دا کامیابۍ دپاره بیا د امانت خیال ساتل پکار دي.
د دې دپاره بیا لوی کردار پکار دی، امانتدارانه کردار پکار دی. ته امین جوړ شه، امانتدارانه کردار خپل کا، نو بس بیا کامیابی ده. هغه کامیابی دا ده چې انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، بېشکه مونږ پیش کړه دا امانت، یعنی دا ایمان او دا توحید. ها جی دا خلافت ارضی تو څه ترجمه چې ته کې ایمان وې که خلافت ارضی وې. دا على السماوات والارض والجبال، پاسمانونو پزمکو په غرونو، فابین هغه انکار کو ان يحملنها چې هغه دا اوچت کی دا بوج، واشفقن منها او یریدل پدې کې د سنه د خیانت کولونه چې موږ نه به پکې چرته خیانت وشي. وحملها الانسان، اوچت کو دا بوج انسان، انه کان ظلوما جهولا، بشک دا انسان ظالم دی په خپل ځان، او جهولا ناپوهه دی د خپل جهالت د انجام نه، جهولا ناپوهه دی د خپل ظلم د انجام نه. که د دې نه خبر وی نو بیا دا کار نه کولی. دا آیت چې دی دا خو مشکل آیت دی، خو دې ته غوږ ده. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، د دې آیت دوه تفسیر خلق کوي، دوه قسمه تفسیرونه کوي. یو قسمه تفسیر دا کوي چې دا تمثیل دی، تمثیل یعنی اسی یو مثال بیانې د پویولو دپاره چې الله تعالی د غرونو ته دا خبره ورنکړه چې تا ته خلافت در کومه، تا ته اختیار او ازادیم در کومه، خو د هغه ازادۍ نه د صحیح فایده واخیسته نو انعام به در کوم، او که د هغه ازادۍ نه د غلطه فایده واخیسته نو سزا به در کوم. نو دا کار الله تعالی د اسمان ته، د غرونو ته او د ځمکې ته حواله نه کړ، ځکه چې دا د دې نه ډېر لوی کار، د اسمانونو نه هم دا ډېر لوی کار، د اسمانونو د دې گنجائش نه او د هغې د صلاحیت او د اهلیت نه دا اوچت کار، د ځمکې د صلاحیت نه دا اوچت کار، او د چا د دې غرونو د صلاحیت نه هم دا اوچت کار، خو انسان له مې دا کار ورکړو. نو انسان بظاهر خو دغه 5-6 فوټه انسان دی، خو د دې معنا دا ده چې د مقام د اسمانونو د غرونو د ځمکې نه ډېر زیات اوچت دی، ځکه دلته ذمهواري ډېره زیاته اوچته ملاو شوې ده. خو هغه ذمهدارۍ کې مشکل دا دی چې بس ظلوما جهولا، اکثریت دا دی چې هغه ظالمان دي او حق نه ادا کوي، او جاهلان دي چې د دې د ظلم انجام بسوي. دا تمثیل. نو انسان په دې باندې پوهېږي دا ظلم او جهل مه کوه او د دې حق ادا کړه. دویمه تعبیر د دې آیت دا دی چې نه، اصل داسې نه وه، حقیقت کې الله تعالی دا انسانان او دا غرونه او د اسمانونه او د ځمکې دی له عقل او پوهه او شعور ورکو، او دې ته وی چې تاسو له خلافت درکو، تاسو خپل خلیفه ګرځو. نو هغې ورته وی چې مونږ پې پوهې که څنګه، وی چې داسې وایي چې زه به تاسو له اختیار درکم څه حده پورې، هغه اختیار به د ما د مرضۍ مطابق استعمالوئ نو بیا به تاسو له ډېر لوی انعام درکم د جنت، او که هغه اختیار زما د مرضۍ مطابق نه تیروئ نو بیا به در جهنم در کوم، سزا به در کوم. او زه به هم پوهوم، زه به تاسو ته پیغمبران در لیږم، کتابونه به در لیږم، بار بار دلیلونه به درته ویم، پوهوم به هم، خو د پوهې باوجود هم چې تاسو ونه منئ نو بیا به سزا در کوم، او چې ومنئ نو بیا به. نو هغې ورته وایي چې یا الله زموږ توبه ده، بس مونږ خو د دغې د دې انجام د دې بد انجام نه ډېر یریږو، هسې نه چې رانه د دې امانت کې رانه خیانت ونشي چېرته. نو بس مونږ ته داسې دا وکړه زمونږ اختیار مونږ له مه راکوه، مونږ داسې بې اختیاره به ستا بندګي کوو، مونږ له ازادي مه راکوه، ازادي او اختیار مونږ له مه راکوه، ځکه چې کېدای شي مونږ پکې خطا شو، مونږ نه به پکې خیانت وشي. وحملها الانسان، او انسان ورته ووایي چې نه بس ما راکړه زه یې کوم. او دا په کوم وخت کې دا وه؟ نو ممکنه ده چې دا په یو وخت کې الله تعالی دا ټول انسانان لکه څنګه چې په هغه ازل کې په عهد الس کې راجمع کړي وو، همداسې په یو ټیم کې ورته دا ووایي، او یا د دغه عهد الس په وخت کې ورته دا خبره کړې وه، یا په دې عهد الس کې دا خبره دننه شامله ده چې الستو بربکم، وایه اوس په خپله خوښه راته وایه زه رب یم که نه یم. هم د دې مطلب هم دغه و چې زه رب یم نو بیا به زما احکام منې، زما او دوی به چې او په ته یې بس مونږ منو. نو په دې کې دا خبره شامله وه. دا خو دا دویمه خبره ډېره زیاته مناسبه ده. تمثیل په ځای باندې اصولا دا خبره شامله ده، دا دته ده پاتې شو دا خبره چې انه کان ظلوما جهولا، دا انسان ظالم دی او غټ جاهل دی، غټ ظالم دی او غټ جاهل دی. نو د ظلومن او د جهولت دا
نوم چې الله تعالی د انسان له خو د دوه پهلوګان دي دوه پهلوګان یو پهلوی دا دی چې دا د مذمت کوي او دویم پهلوی دا دی چې دا د دې بارې امانت د وړو د اهلیت هغه وجه بیانوي دا دویمه خبره ډیره زیاته مناسبه ده خو که په دې اولنۍ خبره باندې ته وایې چې دا اولنۍ خبره ده چې دا د امانت کې د خیانت کولو په وجه باندې د ظلوما جهول ویلي دي نو دا خبره هم ټیک ده چې اکثریت د انسانانو چې دی هغه پر امانت باندې نه ځان پوهوي او نه د دې حق ادا کوي نو ځکه یې ورته ویلي دي چې اکثریت د انسانانو ظالمان هم دي او اکثریت د انسانانو جهوله او ناپوه هم دي خو دا دویمه خبره چې دا د اهلیت طرف ته اشاره ده نو دې دپاره یو جمله په ذهن کې کېنوی هغه دا ده چې د قرآن مجید تفسیر لکه څنګه چې به جدید ساینس په طریقه نه کېږي نو داسې د قدیم ساینس او د منطق په طریقه هم نه کېږي خو بعضې اصطلاحات د منطق داسې دي چې هغه د دې په پوهولو کې معاون دي نو تاسو به ورته د پیریانو ژبه وایئ خو بهرحال یو دوه جملې په دې کې به واورئ چې دا اصطلاح دې نه زده کړي نو په دې ځای باندې بیا پر دویمه خبره پوهېدل ګران دا د منطق په اصطلاح کې تقابل یو لفظ تقابل یو شی دی وی دوه څیزونه د یو بل سره کم نسبت لري جزئیات نه یادوي کلیات یادوي وایي په خبره باندې دوه څیزونه د یو بل سره به چې کوم نسبتونه نو دا نسبتونه څلور دي د دوه څیزونو په خپل منځ کې څلور نسبتونه کې یو نسبت کېدی شي یو ته نسبت د تضاد وي یو ته نسبت د تضایف وي یو ته نسبت د عدم والملکه وي او یو ته نسبت د ایجاب والسلب وي دوه څیزونه چې موجودین دي دواړه موجودین دي او یا به یو موجودی و یو به عدمی دوه چې دواړه عدمی پای کې خو نسبت نه په عدم کې خو چې کوم څیزونه د عدم په بوجه کې پراته دي نو د عدم په بوجه کې چې پراته دي نو پای کې خو اجتماع د نقیضین او د متضادین او ارتفاع د متضادین ورسه پکې پای کې خو ورسه موجود دي پای کې خو ضد او غیر ضد او ایجاب او سلب او عدم او غیر عدم البته چې خو دي معدوم چې معدوم دي نو پای کې د نقیضین او یا د تقابل سم مفهوم نه را پیدا کیږي د تقابل مفهوم ال را پیدا کیږي چې یا دوه شیزونه وجودي او یا یو وجودي او بل عدمي نو که دوه شیزونه او دواړه وجودیینو نو بیا پکې دوه قسمه پدې کې بیا دوه قسمه چې دواړه وجودیینی نو بیا پکې دوه قسمه دي یو دا نه چې د یو د تصور د بل د تصور نه بغیر راځي کنه د هغه تصور سره راځي نو چې د یو تصور راځي او د بل تصور ورسره نه راځي نو دې ته بیا تقابل تضاد وایي لکه ته چې د خټې تصور کې د خټې نو الوا ورسره په دماغو کې نه راځي ته چې بیا چې خټه نو خټه ته بغیر د الوا نه پیژنې الوا دې په دماغو کې نه وي خو خټه پیژنې نو دې ته وایي د الوا او د خټې په منځ کې چې کوم تقابل دی دې تقابل ته تقابل تضاد وایي الوا موجودي شی دی موجود شی دی او خټه هم امر موجودي دی او د الوا تصور په خټې پورې موقوف نه دی او د خټې تصور په الوا پورې موقوف نه دی نو دې ته وایي امرین متضادین دوه موجودین دي او دواړه متضادین او چې کنه د یو موجودی دواړه موجودین دي خو د یو دا تصور چې کنه بل تصور ولا خامخا راځي لکه ابوت او بنوت پلارواله او زویواله نو د پلارواله تصور کنه د زویواله نه بغیر خو د پلارواله تصور نه کیږي او د زویواله تصور کنه د پلارواله نه بغیر نه کیږي او ابوت او بنوت دواړه په یو کس کې نه جمع کیږي په یو حیثیت معنا دا چې دا سړی د عبد الله د پاره پلارم دی او زویم دی دا خو نشي کېدی د عبد الله په پلار او د عبدالرحمن به زوی نو په مختلفو حیثیتونو باندې خدا کې دی شي خو په یو حیثیت باندې دا دواړه په یو شي کې نه جمع کیږي نو دې ته تقابل تضایف وایي هغه مخکینی تقابل تضاد کنه دا یو پکې وجودي او دا بل پکې عدمي نو د دې وجودي او د عدمي په منځ کې بیا دوه نسبتونه دي یا به دا وجودي چې کوم دی د په مقابل کې چې د عدمي دی نو د عدمي به عدم د دې وجودي او یا به د عدم مطلقي که چرته دا یو وجودي او د بل عدمي خو د عدمي د دې وجودي عدمو نو دې ته وایي تقابل د عدم والملکه لکه تقابل د عدم لکه سواد او لا سواد
نو سواد معنی تورواله هو لا سواد معنی د سواد نشواله د سواد نشواله مطلق نشواله نه یادي د سواد نشواله نو دې ته وی تقابل د عدم والملکه په دې کې دا شرط دی چې په دې عدم په دې وجودي باندې به ته دا شی ال متصف کې چې د ممکن الاتصاف په دې عدمي باندې به ال متصف کې چې د ممکن الاتصاف په دې وجودي باندې عدم والملکه کې دا طریقه ده او دا ځای به زمونږ دا ځای حل کوي دلته دا درېیمه خبره تقابل د عدم والملکه دا ده چې په دې عدمي باندې به چې ته یو شی متصف کې چې په دې کې دا شی معدوم دی او په دې بل کې دا موجود دی او د دې عدم او د دې وجود مقابله ده عدم والملکه معنا وجود او عدم معنا عدم خو په دې عدم کې دا عدم د دې وجودي مراد دی چې دا وجودي کې معدوم دی نو په دې وجودي باندې چې ته یو شی متصف کې نو البه متصف کې په دې عدمي باندې چې دا شی متصف بده کې دا بل شی نشته نو دا به ته ال متصف کې چې د کې د دې خبره امکان چې د دې متصف شي خو اوس پکې نشته لکه مثلا ته ویلې شي چې لوند او لیدون کې اوس لون به ته چاته وې چې سترګې نشته نو دیوال ته به تړون وې وینا ولی ویسکه چې دیوال ممکن الاتصاف بالبصر نه دی په دیوال کې د دې خبره امکان نشته چې د بصیر شي نو ته په دې وجه دیوال تړون نه وې نو دې ته تقابل د عدم والملکه وایي چې هغه عدمي پکې ممکن الاتصاف په وجودي باندې وي نو الا بدا تقابل د عدم والملکه او که عدمي پکې ممکن الاتصاف په وجودي باندې نه نو بیا په تقابل د عدم والملکه نه بلکې دا تقابل به تقابل د ایجاب والسلبي دا تقابل د ایجاب والسلب چې دا غیر عدم معنی عدم محض عدم محض لکه تاسو ماوي سواد او لا سواد نو سواد او لا سواد عدم والملکه ده ها او چې ته چې مثال په تور باندې عدم ایجاب لکه مثلا د الله تعالی اوصاف د الله دا دویمه خبره څلورمه خبره بر د الله تعالی په صفاتو کې پکاري کې د امام ابن تیمیه کتابونه دي کتلي نو امام ابن تیمیه بیا په صفاتو په مسله کې دا قسمه اصطلاحات استعمالي او چې څوک د په دې اصطلاحات نه پوهیږي نو بیا په ټوله خبره نه پوهیږي لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد باندې خلکو دا اعتراض کړی دی چې لم یلد ته چې الله تعالی اولاد نشته نو دا کوم تقابل دی ولی الله تعالی د پاره دا ممکنه و چې دی صاحب اولاد وي نو کته دې ته تقابل د عدم والملکه وي نو څه مطلب دی چې نعوذ بالله الله تعالی په دې باندې متصف کېدی شي چې د دې اولاد وي خو الله تعالی وي نه دما نشته وینا دا تقابل د عدم والملکه نه دی دا تقابل د ایجاب والسلب دی تقابل د ایجاب والسلب د پاره دا خبره ضروری نه ده چې هغه عدمي دی ممکن الاتصاب په وجودي باندې ځکه چې الته د عدم نه مراد عدم محض دی دیږي کې مسله دا ده چې انه کان ظلوما جهولا دا انسان ظلوم دی او دا جهول دی څه مطلب دی یعنی د انسان ته چې ظلوم ویل کېدی شو نو د ظلوم په مقابل کې څه راځي د ظلوم په مقابل کې راځي عدول او د جهول په مقابل کې راځي عالم نو د انسان ته چې الله تعالی ظلوم ویلی دي نو د دې معنا دا ده چې د ممکن الاتصاف بالعدل دی د ظالم خو دی خو کده ځان عادل کول غواړي نو عادل کېدی شي او د جهول خو دی خو کده ځان عالم جوړول غواړي نو د عالم کېدی شي نو د دې وجه نه دا صلاحیتونه په دې کې موجود او دا په اسمان او په ځمکه او په غرونو کې نه موجود نو الله تعالی دا بار امانت په ذکر راوستو چې د خو ظالم اړې معنا دار د په فطرت کې خو ظلم دی د په فطرت کې دا چې د به حق ته حق نه وي او د به زیاتې کوي خدای به ځان را قابو د به خپل ځان پوي د به تعلیماتو نه کار علي د پیغمبر د تعلیماتو نه کار علي د شیطان نه ځان د بچ کولو کوشش کوي د خپل نفس درې غلطیانو نه بزان را بچ کوي نو ظلم خو په دې کې خود دې ظلم باوجود دې عادل جوړې دې شي نو دلته ذکر اختیار ورکو
او د جاهل له د کده سي پری دی نو د ټولو نغټ جاهل له دا ټولو نغټ جاهل وي دی اجهل الجاهلین وي خود عالم جوړې دی شي نو کده دا جهالت پری دی او د علم طرف ته متوجي شي نو د علم په لار باندې روانې دی شي نو الله تعالی وته په دې وجه د امتحان واغ چې په دې کې د دواړه کارونه موجود دي د یو طرف ته د ظلومن ظالم دی که عادل نشي نو ظالم دی نو جهنم له روان شي نو جهنم له جزي نو په دې وجه بزي چې د عالم عادل کې دی شو عدل یې ونه کړو ځکه جهنم ته لاړ او جنت ته بزي نو ظلومن دی رضی به وجود به جنت ته ځکه چې د ظلومن به وجود د عادل جوړې دی شو نو ظلم یې پرېښود او عدل یې وکړو ځکه جنت ته لاړ او دا کامیابي حاصله کړه همدغه خبره ده څه شي ده د جهولا ده چې د جهل په نتیجه کې د جهل اتباع وکړه نو د جهنم ته روان شو او که د جهل پرېښود ښه ارادتن او د علم اتباع یې وکړه نو دی به جنت ته ځي نو دا صلاحیتونه په ده کې موجود وو دا تقابل د عدم والملکه و دلته ځکه ظلم عدم د څه شي دی د عدل دی من شانه ان یکون عادله نو د دې وجه نه ځمکې ته ظالم نه ویلی کېږي د دې وجه نه غر ته ظالم نه ویلی کېږي د دې وجه نه اسمان ته ظالم نه ویلی کېږي ځکه چې اسمان عدل نشي کولی هغه کې د عدل صلاحیت نو هغه ته ظالم نه ویلی کېږي په ځمکه کې د عدل صلاحیت نشته نو هغه ته ظالم نه ویلی کېږي ټیک شو په غر کې د عدل صلاحیت نشته نو هغه ته ظالم نه ویلی کېږي او هغه ته غر ته جاهل نه ویلی کېږي ولې نه ویلی کېږي ځکه چې په هغې کې د علم صلاحیت نشته ځمکې ته جاهل نه ویلی کېږي ځکه چې په هغې کې د علم صلاحیت نشته او ده ته ویلی کېږي انسان ته ظالم هم ویلی کېږي جاهل هم ویلی کېږي ځکه چې په ده کې د عدل او د ظلم د علم اهلیت دی نو دا قرآن وایي چې دا د ظلم او د جهل په وجه دا دویمه توجیه درته کومه چې دا ظلومن او جهولن یوازې د مذمت نه دی بلکې دا د خلافت او د امانت د بار د اوچتولو هغه اهلیت دی هغه الیجیبیلیټي ورته ښیي چې هغه الیجیبیلیټي او اهلیت او هغه میرټ دا دی ليعذب الله المنافقين والمنافقات انجام بیدایی چې د امانت د اوچت کو ليعذب الله المنافقين والمنافقات چې الله تعالی سزا ورکړي منافقانو سره منافقانو خزتا والمشرکین والمشرکات او مشرکانو سره مشرکانو خزتا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او الله تعالی توبه توفیق ورکړي مؤمنانو سره مؤمنانو خزتا وكان الله غفورا رحيما او الله تعالی بخون کې مهربان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سورة السبا سبا یو سبا په سواد سره ده کنه سبا بیگا یو سبا په سین سره ده یو په عربی کې ده سبیون اگر قید ته لیکي یو سبا په الف سره ده یو په عربی کې صبا صبح نو هغه موږ ته چې سبا وایو کنه سبا نو هغه په عربی کې الصبح ده صبح هغه په الف سره نه ده په ح سره ده صبا په عربی ژبه کې یا صبا عشق ته وایي محبت ته وایي صبي ته په دې وجه صبي وایي چې هر څوک ورته متوجه کېږي ماشوم د هر چا خوښېږي که د هر چا ماشوم سبا چې دی دا د یمن قوم دی دا چې اوس ته نن سبا موږ یمن وایو سبا د یو سړي نوم د عربو دا د عربو د یمن چې څومره قبایل دي دا ټول د هغه په اولاد کې دي دا قحطانیان عرب چې دي که نه عرب په دوه قسمه دي دا اول نه یو ته عرب بادیه وی باقیه او یو ته عرب عاربه وی عرب بادیه عرب باقیه او عرب بادیه عرب بائده بادیه نه بائده عرب بائده او عرب باقیه دا عاد او ثمود چې کوم کنه دام عربو دا هود علیه السلام عربو دا عادیان عربو دا ثمودیان چې کوم کنه دام عربو دا صالح علیه السلام دا عربو خدا بیا تبا برباد شو دا سوکو دا عاد او ثمود نو چې عاد او ثمود دي نو دا عربي بائده دي بائده ان تبيدها بعد يبيد هغه سورته کهف چې وي ما اظن ان تبيد هذه ابدا بائده بعد يبيد هلاکت او تباہیت وي نو دا عربي بائده دي
د دې نه علاوه دا باقي چې کوم دي دا قحطانیان او عدنانیان دې ته وایي عرب باقیه. عرب باقیه دا عرب باقیه دوه قسم دي. یو ته بیا وایي عرب عاربه، بل ته وایي عرب مستعربه. نو عرب عاربه چې کوم دي دا قحطانیان دي، دا یمن والا، دا سبا والا او دا یمن چې څومره قبایل دي دا ټول عرب عاربه دي. او د دې د عدنانیان چې کوم دي دا بیا عرب مستعربه دي، دا رستنه بیا عرب شوي دي. اصل نه خو عرب هغه مخکینی هغه عرب عاربه چې کوم دي دا اصل نه عرب دي، اصل نه د اصل نه عرب ویم نه دي، بیا رستو عرب شوي دي. مسله دا ده چې آدم علیه السلام جبه سوا اوس که فرض کا یو سړی دې دغه کې ما سره یو سړی ملاو شو په دې کوم دی حیات آباد کې په یو ځای کې د فیس 7 کې چېرته یو جومات کې مونځ کوو. نو خبره پکې راله، نو ما ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عرب نه و. ما پېژندم نه چې څوک دی، خو خیر زه ورسره بیا ودرېدم. نو ما ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عرب نه و. نو ما ولې و چې هغه د ابراهیم علیه السلام اولاد د ابراهیم علیه السلام خو عرب نه و. نو ما اصلي عرب څوک و؟ ما ته پښتون یې ویاو، ما پښتانه بیا څوک دی اصل کې؟ نو چې پښتانه اصل پښتانه یو. مې نه چې اصل پښتانه نو ستا اخرنی بابا څوک و؟ نو د هغه پلار خو به پښتون نه و که نه؟ ته خو به اخرنی بابا چې پته په پښتو کې یادی، خو د هغه پلار خو به پښتون نه وي که نه؟ خبره به ځي آدم بابا له. نو آدم بابا که عرب و بیا به ټوله دنیا په اصل کې عربي او دا باقي به ټول جعلي خلک وي. که آدم بابا پښتون نو ټول خلک به بیا اصلي پښتانه به بیا اصلي خلک او د عرب به بیا جعلي او بنګالیان به جعلي او هر څوک به جعلي. لازمان به دې له راځي چې نه داسې نه وي. خبره دا ده چې یو پلار ته خبره لاړه شي، په یو هغې باندې یو دور تیر شي او هغه په هغه ژبه کې او په هغه روایاتو کې هغه خلک پاخه شي. نو چې پاخه شي نو بعد د هغې نه بعد بیا یو قبیله شروع شي. تاسو په خبره ورسېدې. ابراهیم علیه السلام زوی اسماعیل علیه السلام دی. اسماعیل علیه السلام بجای خود عرب نه دی. نو چې عرب نه دی نو د هغه زوی بیا د هغه د زوی بیا زوی، نو چې په عربو کې پاتې کېده نو یو څلورم پنځم بچي ته خبر رسېده نه، بس هغه اصلي عرب شو. نو بعد د هغې نه بیا د عربو خبره شروع شو. نو داسې د پښتنو خبره هم داسې ده، د پنجابیانو ده هم داسې ده، داسې د بلوچیانو ده هم داسې ده، داسې د کردیانو هم داسې ده، داسې د ترکیانو هم داسې ده. ځکه چې اصل انسان خو یو آدم علیه السلام اولنی انسان خو آدم علیه السلام دی. نو هغه چې د کومې ژبې سره تعلق دی بیا خو صرف دغه یو ژبه ده، دا باقي ټول جعلي دي. بیا نو چې ته چا ته جعلي نشي ویلی نو دې معنا دار دی د هغې طریق. نو بیا پیغمبر علیه السلام ته څنګه ویلی دی عرب نه و؟ چې بیا د عرب نو بیا پښتانه نه دي، بیا پنجابیان بیا بنګالیان نه دي، بیا ترکیان نه دي، بیا خو هېڅوک قسم نه دي. سبا دا سبا والا چې کوم وو نو دې باندې یو زمانه داسې تېره شوې وه چې هغه ډېره زیاته د عیش او د ترفه او د خوشحالۍ او د آرام او د سکون زمانه وه. د دوه وجو نه هغې ته سکون او عیش او مزې ملاوي وي. یو دا چې په هغې زمانه کې زراعت ډېر زیات مضبوط و، او دویمه دا چې په هغه زمانه کې تجارت ډېر زیات مضبوط و. تجارت سره خلکو سره نقدې پیسې راځي او زراعت سره کندوان ډکي. نو چې کندوان ډکي د غنمو نه نو بس د غنمو او د دانو نه نو بس د خوراک مزې او چې کاروبار روان نو جب کې نقدې پیسې وي نو به دواړه دغه مزې دي. نو دا د سبا دا قوم چې کوم و دوی یو دور داسې په دې باندې راغلی و، او دغه دور په دې وجه راغلی و چې دوی په دې خپله علاقه کې دا سبا دا علاقه چې کومه ده د صنعا نه مشرق طرف ته تقریبا 80 میله یو علاقه ده، 80 میله لري یو علاقه. هلته دا سبا علاقه وه، دا سبا دا بند دا سیل العرم ده. د دې نه شا طرف ته غرونه یو سلسله ده او په هغې کې خوړګۍ دي او بارانونه دي او دا دي او دا دي، او دغه ځای کې د غرونه یو سلسله راغلې ده چې په هغې کې دننه هغه غرونه او د هغې نه شاته جوور کندې او جوړې علاقې دي، او په هغې کې خوړګۍ هم دي او په هغې کې اوبه هم دي او د باران اوبه هم پکې راځي. دا عربو لګېدو، د دې انجینرانو لګېدو، یو ځل دا سوچ شروع کړو چې راځئ د دې باران د دې اوبو نه فایده اخلو. نو دوی د دې دوو غرونو په دې منځ کې یو دیوال و 150 فوټ هغه دیوال اوږد و، ټیک شوه، یعنې 50 ګز، او 50 فوټ چې دی هغه پلن و، او شا طرف ته په 100 میله خلک وایي 300 میل پورې د دې دا ډنډ تلی و. دومره لوی علاقه 300 میل پورې د دې دا ډب تلی و، ډب چې ورته وایي دا ډنډ شاته دومره تلی و. او د دې نه دوی باقاعده په دې کې دننه پکې وړې دروازې هم کړکۍ هم پکې کلاب کړې وې چې حسب ضرورت فرض کې اوبه ډېرې پکار دي، لږې پکار دي،
نو دوه دروازې خو یو مشرقي او یو مغربي دروازه هم جوړه کړې وه چې مشرقي دروازه یو طرف ته روانه شوې وه او د مغربي دروازه د بل طرف ته روانه شوې وه او د 300 مربع میله پورې په دې علاقه کې باغات نو دې طرف تم 300 مربع میل او دې طرف تم 300 مربع میل دا جنتان عن یمین و شمال له یو دروازه دې طرف ته بل دروازه دې طرف ته حسب ضرورت به دا پرې خودا او دې باندې دا نیرونه روانو باغونو د دې باغونو په وجه باندې د دې معیشت ډیر زیات یو طرف ته خو په دې کې خوشبویان ډیر زیات وي د دنیا جهان خوشبویانه د دې ولې ځکه چې د دې یمن د خلکو تجارت هم ډیر مضبوطو تجارت دا و چې دی به د هندوستان سره تجارت کو نو هندوستان کې دا سریلانکا پورې د خوشبویانه او د مصالې او دا قسم سيزونه مزونه چې دا په دې وطن کې کیږي د خوشبویانه او مصالې خدا وطن او دا خسته خسته بوټي او قسم خوشبویان دا سندل ونه او دا عود ونه او دا خو د هندوستان پیداوارو دین دی خبرو د راوړې وی د غلطو د باغونه جوړ کړیو یعنی تر دې پورې مورخین دا لیکلي دي چې د دې سبا د خلکو چې نغری کې یا په تنور کې ور لګاو نو دا عام جان جنکاړه او دا غامه خزل مزل دا به نه سيزلې هغه لرګي به سيزل چې هغه به خوشبوئی کوله لکه د سندل لرګي به سيزل په پس کې په نغری کې لکه لری کوستانونو د جوړ شي چلته ور دیار سيزي ته ته لکه دا ډېر قیمتي لرګي دا ور او زمړه دا په دې څه کې ولدا سي پروت دی نو داسې به دوی دومره مستو د دوی دا کورونه چې کومو د داسې مزیدار جوړ کړیو چې هغه کې به داسې ډاټونه جوړ کړیو او هغه ډاټونو کې به د سونې خخته لګولې وي دا محرابونه نه وي دا دروازه چې جوړه پرې دروازه کې د محراب دا تصور د دې آبادوم یو خاص قسم انداز دی چې کله د اسلام او د توحید غلبي او د غي لاندې د انجینیرینګ نظامی نو تاسو ګوره التکبه د دې انجینیرینګ طریقه دای چې هغه به ډاټونه ماټونه جوړي پای کې بکراسونه مراسونه نه تاسو ګوره اوس زموږ عام طور باندې چې آبادی جوړیږي نو کترکان څه شی جوړي دروازه جوړي چې ګوره نو پای کې کراس جوړ کړي په جمعهتونو کې کله کله موږ دا وینو د جمعات محراب جوړ کړي او محراب ټول کراسونه دا ولې ځکه تصور کې هم دغه کراس پروت دی دغه صلیب په تصور کې پروت دی په تصور کې صلیب پروت دی نو هغه ډیکوریشن چې جوړي نو هغه د کړکۍ جوړي که د شیشې جوړي که د آبادې جوړي که د بل څه جوړي نو هغه پکې دا هغوی چونکې هلته د توحید یو بنیاد نو هغوی به دا محرابونه لکه وروسته به په دې کې تاسو ته راشي چې سلیمان علیه السلام نه دا خبره خلکو زده کړې ده یعملون له ما یشاء من محاریب هغه چې به آبادې جوړولې نو هغه آبادې به د کراس په شکل کې نه وي هغه به د محرابونو په شکل کې وي د محرابونو په شکل نو دوی د یمن خلکو د سبا د خلکو بم چې کوم آبادې جوړولې نو هغه بم د محرابونو په شکل کې وي او په دې محرابونو کې به چې کوم ډیکوریشن او کوم هغه تزیین او آرایش او هغه کوم خاص به پکې جوړ کړو نو پای کې به سره سپین لګولې پای کې به ملغلره لګولې وي په صنعا کې یو آبادی وا شل چته آبادی جوړ کړو لره نه مړې رضیات او چت کار ده په هغه زمانه کې اندازه لګوي شل چته آبادی او شل چته آبادی چې کوم وانه د یو چت او د بل چت په منځ کې 12 غز فرق 36 فټ فرق بو د چت په منځ کې اوسه ستاره د چت په منځ کې څو فرق دی هاجي زیات نه زیات 12 13 فټ فرق نه زیات خلک یا 17 18 فرق نه زیات خو پریدي نه هغه به 36 فټ فرق د یو چت او د بل د لاندې چت او د بره چت په منځ کې به 36 نو دا 36 فټ به د یو چت او د بل په منځ کې د دومره کلاو علاقه به او شل چت آبادیان به سونه ور سره ډیری وی هيري جواهرات ور سره ډیرو باغونه ډیرو مطلب دا دی چې میوه ډیری یو زنانه به ولګیدا په باغ کې به کور نه لاړه شي مثلا ما خام رو جماعت له وسچل کومه میوه راوړم نو چې باغ ته ولاړ نو میوه به را شو کولې نه خدا سي چل به وکړو چې خپل خانک مانک او یا ټوکره موکره به پر سر د الټه کې خاو دا روانه بشو داسي روانه بشو نن د باغ دا اثر نه چې برسیدنو دا میوه دا ټوکره به میوه نه ډکاوه لار چې بتلا کړو میوه بکرا پریوتی کوم څه خبره سپګي په دغه ځای کې نه وي ورګي پکې نه وي ماشي پکې نه وو کوم څه خبره د لری زینب چرته چا بیمار راوستو دلته کې به درې سلورو د سملو سړی به ټیک ټاک مست خلکو خوشاله خلکو کوم څه خبره د دې د تجارت طریقه دا و سیرو فيها ليالي واياما امنين د یمن والا تر د شام پورې د بیت المقدس پورې دا ټول سفر چې کوم دا ډیر زیات خسته سفر
د دې ځای چې روان شي تا ته به پته لګېده چې غرمه ډوډۍ به په پلان کې ځای کې خورم چې غرمه ډوډۍ به دې خو تا ته پته لګېده چې مازدیګر دمه به په پلان کې ځای کې کوم ماښام شپه به په پلان کې ځای کې کوم داسې نه وه چې صحرا به وه او در باندې چې کوم ځای کې شپه راغله هلته به دې شپه کوله نه وقدرنا فيها السير هلته به مزلونه معلوم وو د دې کلي نه هغه کلي پورې 10 میله مزل دی هغه کلي پورې 15 میله مزل دی هغه پورې 20 میله مزل دی او د یو کلی نه چې روان شوي نو داسې به نه وه چې صحرا به ښکارېده د یو ځای نه چې روان شوي نو دوی په اوچتو اوچتو ځایونو باندې آبادۍ جوړې کړې وې او د آبادۍ ټولې د مین روډ په غاړه باندې وې نو ته چې به د یو کلي نه وتې نو تا ته به د بل کلي آبادۍ ښکارېدې نو تا ته به توحش څه یره څه ترهه څه بدامني به نه ښکارېده چې یاره زه به یریږم چې یاره په لاره به لوږی تنده به هلته به هوټلې وې هلته به سرایګانې وې هلته به خلک وو او دا خلک چې به تله راته نو خلک به یو بل سره بلده وو دا دومره عیش او دا دومره مستی چې دوی ته وه نو دوی د الله تعالی ناشکري شروع کړه قرآن دلته د دې خبرې تذکره کوي چې دا ته چې د ډېر زیات د دنیا د ډېرو اسبابو په تمه نو دا ډېر اسباب د دنیا په سړي کې ناشکري را پیدا کوي تا په سورت اعراف کې ویلي دي چې حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا چې دا ډېر زیات عيش و عشرت سامان ډېر زیات شي حاجی واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا مترفين خلق مسرفين خلق مس خلق فزول خرچ خلق دا چې زیات شي او عيش و عشرت فراوانی زیات شي نو خدای ير شي نو دې خلکو بیا شي چلو دې خلکو بیا دا وکړو چې نافرمانی په دې شروع کړه ربنا باعد بین اسفارنا دا ایڈونچر پکار دی ایڈونچر خو پیژنې کنه یاره جی یو داسې حالت پکار دی چې لږونه کنه داسې دا دې دغه نه لګ د ډېرو مزونه لګوزو چې لګ ایڈونچر ها لګا حاجی نو مهمجوی چې ورته ویل کېږي مهمجوی یاره جی په غرونه دا وګوره دا کې 2 سر ته خيږي ولې خيږي نو نشه ده پکې کنه او په خپل ځای کې نه کنه ته وخت د شر خلقو زر خلقو وخت نو وخت نو سجل دا نه دا ایڈونچ دا د انسان د مسته په نتیجه کې بیا دا به د نور سيزونو ته او چې نور مسته کم نه د مغرب خلک کې د عربو د حکمرانانو د مستونو خبر شوی عقل بدیو فزي نو دا ناشکری شروع کړه نو الله تعالی پیغمبر رحمت کو چې باندې رحمت کو نو هغه سیلاب ته اندازه لګاوه چې 300 میله پورې یو ډیم وګدي او هغه پر اخلاص نو بیا باغونه ماغونه بیا نه بیا نه باده نه باغونه او نه تجارت او نه کاروبار او نه مستی او نه بل څه بیا لار ځنګلي بوټي شو او بیا عرب وی تفرقوا ايدي سبا وی داسې ورک شو داسې تتر بتر شو لکه سبا والا چې څنګه تتر بیا مثال جوړ شو اوس دا واقعه کله شو نو عام طور باندې خلک دا وایي چې دا 635 یا 625 په دې منځ کې 625 635 هجری نه وایم عیسوي په دې زمانہ کې د نبی رسول الله د پیدایش نه لږ مخکې نو عین ممکنه ده چې دغه وختي خو ورسره دا وایي چې دا خلک چې کله بیا ورک شو او تتر بتر شو نو د دینه د قبایل ځای په ځای خواره شو نو دا اوس او خزرج ته مدینه ته رااله چې اوس او خضرت د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې مدینه ته راغلی نو دا خبره خو ذهن نه مني اندازه دا ده چې دا اوس او خضرت په مدینه کې د سونو کال راسوسېدل دا خبره ذهن مني چې د اوس او د خضرج قبیله دلته وي د پخوانه آباد وي خو څه خلک داسې وو چې التم او غم اوسیانو خضرجیانو نو چې هغه پته ولګي زمونږ باغونه ماغونه اسم ران شو نه بیا به چرته به خدل تم دارونه عزیزان دي خواله برازون دا خبره هټیک ده تاسو په خبره پوهیږي زمونږ په وطن کې د پښتنو چې کوم قبایل دي نو تاسو ګوره یو قبیله په دیر کې به یو نوم دی یو قبیله نو چې په ګوره په سواد کې به هغه قبیله چې په سواد کې د یو قبیله یو نوم دی یو خاندان چې ګوره نو په دیر کې به هغه قبیله نو دې مطلب دا دی چې دا د عربو د قبایل هم داسي په یو علاقه کې یو قبیله اوسېده دا خبره خو ذهن مني چې یاره د اوس او د خضرت څه قبایل چې دي هغه دغلته په یمن کې اوسېده او څه دلته اوسېده نو چې هغه بن ران شو نو هغې به ویل زه خو د خپل ورونو خواله به لاړ شو بهرحال دې باندې قرآن تبصره کوي نو دې وجه نه دې صورت ته صورت سبا ویلی شوی دی او مطلب دا دی چې دلته الله تعالی د دوو کردارونو تذکر کوي یو طرف ته د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام کردار بیانوي چې دا زما شکرګزار بندگانو چې شکرګزار بندگانو
نو چې څونه نعمتونه مې ول ورکړو دا غیر مې ول زیات نور هم ورکړو او چې نور مې ول ورکړو نور مې ول ورکړو او هغه نعمتونو کې خوشاله اوسه چې پای کې هغه آخرت لټو دا غي په مقابله کې سبا والا چې کوم په غیبه هم د نعمتونو یو خاص اندازو تجارت ډیرو زراعت ډیرو باغونه ډیرو مزه ډیرې وي خو ناشکری وکړه چې ناشکری وکړه دا غي انجام شو او د داوود علیه السلام او د سليمان علیه السلام انجام شو دا دواړه کردارونه یو بل ته مخامخ ونیسه او بیا وګوره چې تا د پاره کومه لار مناسبه ده نو دا سبق دی په دې سورته سبا کې جی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم خالص په امداد د نوم د الله چې ډیر زیات مهربان او همیشه مهربان دی الحمدلله الذي طول صفاتنا د خدای الله لردی د الحمدلله ترجمه خلق کیسو و ټول ثنا صفات ټول تعریفونه زما په نسبت د الحمد ترجمه حمد چې کوم دی کنه حمد دا یوازې تعریف ته نه وي کدا یوازې تعریف ته ویل کېږي کنه نو بیا به مونږه حمدونه د بل چام ویلې او الله تعالی به بار بار دا نه ویلې چې حمد صرف د الله تعالی دی قران همیشه دا وایي چې حمد د الله تعالی دی صرف دې معنا دار د حمد نه مطلب دی د خدای صفات د خدای کارونه د خدای صفاتونه الحمدلله د خدای ټول صفاتونه صرف د الله تعالی د پاره دي الذي اغرب دے له ما فی السماوات چې داغه د پاره دی داغه ملکیت دی هغه په اسمانو کې دی او ما فی الارض او چې په اسمان کې دی وله الحمد فی الاخره او د پاره خدای د پاره د خدای صفاتونه دی او خدای د الله تعالی د آخرت کې هم نو په آخرت کې هم د الله تعالی خدای او په دنیا کې هم د الله تعالی خدای ګوره دې جملو توقع دی کنه الحمدلله الذي له ما في السماوات وما في الارض دا په دنیا کې تا ته وی چې د الله تعالی حمد وایا خدای الله تعالی لمنه وهي الزکات چې له الحمد في الاخره په آخرت کې خدای صرف د الله تعالی ده دلته د الله تعالی حمد وایا ځکه چې الله تعالی خالق دی الته د الله تعالی حمد وایا ځکه چې الله تعالی بیا انعامات ورکړي نو الته په انعامات باندې حمد دی او دلته په تخلیق باندې حمد دی دغه چې د اصل چې دی خو د تخلیق په وجه دی وهو الحکیم الخبیر او الله تعالی حکمت والده او خبردار دی یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها الله تعالی ته پته دا چې په دې ځمکه کې نه نوځي وما یخرج منها او چې نه راوځي وما ينزل من السماء او چې د اسمان نه راکوزيږي وما يعرج فيها او چې ورتخیږي ها جی ما یلج فی الارض چې په ځمکه کې نه نوځي په ځمکه کې دنه سره نوځي وای په ځمکه دنه نوځي نو تخمونه پکې خلق وردن نه کوي د باران وب پکې نه لوزي او مړی پکې خخي نو الله تعالی وې دا ما ته پته ده ټول حاجی تخم را ته علم ده نو چې شخم تا غنم وکړ نو زه د غنم فصل کوم او چې ته جوار وکړ نو زه د ټیپر نه کوم دا کوم شي تخم ورشه ما ته پته ده چې دا تخم ده نو هغه د کوم او دیس مګ دنه چې مړی ته ورخه خیر نو دا ما ته پته ده غي ذرات ما ته پته ده چې څوک پکې خخ شو نو دا ته بیا هم دغه سړی راو باسم بیا وما يخرج منها وسجد دې زمکه نه راوزی نو زمکه نه سره راوزی و زمکه نه فصلونه راوزی زمکه نه معدنیات راوزی زمکه نه سره راوزی فصلونه راوزی او معدنیات دار تیل تی راوزی سونه تی راوزی پټرول تی راوزی گیسونه تی راوزی سرا او سپین تی نه راوزی او شینکیتی نه راوزی وما ينزل من السماء او سچرا کوزیږي د اسمان نه د اسمان نه سره کوزیږي و د اسمان نه برکتونه را کوزیږي د اسمان نه فرشتي را کوزیږي د اسمان نه بارانونه را کوزیږي د اسمان نه احکام را کوزیږي ما ينزل من السماء چې د اسمان ناراضي برنه حکمونه راضي برنه ملائک راضي او د برنه سره راضي بارانونه راضي او د برنه برکتونه راضي وما يعرج فيها او سچ بر اسمان تخيجي نو اسمان تبر سخيجي نو اسمان تبر روحونه خيجي اسمان تبر دعاګان خيجي عمل صالح بر خيجي ويږي ملائک چرا کوزيږي هغه بیا بر خيجي د خلقو اعمال دا بر خيجي وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور او الله تعالی دې الرحمن دې مهربان دې او العفو غفور وبخم کړي وقال الذين كفروا ويا کسان چې کافران دي لا تاتين الساعه مرج من قیامت وي قیامت به مونږ ته ناراضي
قل ورته وایا بلا ولنا وربي ذمار پرب قسمی لتاتینکم خامخا بلا قیامت تاسو ترازی عالم الغیب پاغ رب میرے قسمی چې عالم دې په پټو خبرو چې د انسانانو نه پټی دي ان لا يعزم عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض نه پټیږي د الله تعالی نه یو شی چې په اندازه ذری په اسمانونو کې ولا فی الارض نه پسما کې ولا اصغر من ذلك او نه دین ور کوټه ولا اکبر او نه دین غټه الا فی کتاب مبین مگر دا په کتاب کې دی چې اخکار دی لوح محفوظ کې دار سپرات دی د الله تعالی په علم کې پرات دی ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات دې د پاره چې الله تعالی بدل ورکړي کسان ته چې ایمان وروړو خاملونه کوي اولئک لهم مغفرة ورزق کریم دا خلق دې د پاره بخنه دا ډېر لوی رزق دې عزت منا رزق دې د عزت رزق اوس دې خبرو ته لږ سوچ کوا اولنې خبره دا چې وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه مونږ ته بن راځي سوي چې مونږ د قبيله یادې مونږ عرب یادې مونږ د کلی خلک یادې نه ده نه یادې انسانان یادای نو چې الله تعالی وته وی چې لتاتینکم نو تاسو ته راځي نه معنا په کې صرف تاسو عرب نه تاسو په عربو باندې به قیامت راځي نه په ټول انسانانو به راځي ځکه د دې مطلب دا نه چې قیامت خو به راځي خو مونږ به بچو دا مطلب خو دې نه کنه به سره راځي بنا نو الله تعالی وی نه راځي به اوله خبر دویمه خبره ده چې لا يعزب عنه مثقال ذره ربط دی ور سره او د عالم الغیب ور سره ربط دی قیامت به ذکر راځي دی دا خبره بعیده غنله چې یو سړی چې داغه وجود خاورې ریشي نو دا به څنګه راپورته کیږي نو الله تعالی وی خاورې ری خو ته نه پیژنې کنه تا ته نه معلوم نو ما ته معلوم دی الله تعالی نه خو پټ نه دی لا يعزب عنه او عالم الغیب دی خجی نو کله زرینه ورکوټه شي موږ د زرینه ورکوټه شي پیژنو حاجی دا قران چې وای کنه مثقال نو مثقال خو مقدار ته وای کنه مقدار دا ټوله دنیا چیلنج کا ورته وایا مثقال ذره و دا ذره راته وتله دا ذره وزن راته قران خو مثقال وای کنه مثقال معنی مقدار او ذره معنی ذره ذره دې ته وایي دا پر هوا کې ته نه ده شار جنور راوخی دي کړکې کې دا شی وګوره او دا نور ته ګورم دا ذره په کتابي کې دا یو ذره راونیسه او دا بانک والا لوي شوی اداره لوتله دا سونه ده دنیا کې دا شی اداره شته دا به تعالی وتلی او الله تعالی ويزيد لتلم ولي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى دغه ذره امر نیکی چې دی وکړه کنه نو دا بم تویني دا ما د ساتلی ده نو دا د دنیا د ټول خلک د راجم شي د امریکای د ساينس او د جاپان د ساينس او د ټول دنیا ساينس راجمه کوي وته به دا یو ضرر علم معلومه کړي د قیمت معلوم کې قیمت علم معلوم مقدار علم وزن علم معلوم کې وی ساته رااله او د دې په مقابل کې نیکه او د بده د دې ویلیو معلومه کې من نیکی به دي خو پرې د خدای او لفظ ته د دې ویلیو ما د دې زری ویلیو راته وخای څه ویلیو نو الله تعالی ته پته او اصغر من ذلك ردینا کما ردینا ورم ردینا وړو کې شی راته وخای څه شی د زری نه ورکوټه شم به راته وخای دا څه شی اوس ليجزي الذين امنوا دا د قیامت دلیل دی نو دلته خو بشمیره دلایل کې دی شي خو غټ دلیل دلته یو دا دی چې تاسو ګوره په دې تاسو پوهیږئ چې د نیکه او د بده په منځ کې فرق دی ځینې خلک د نیکه او د بده فرق نه پیژني ثواب او ګناه به وایي زه په ثواب او ګناه څه پوهیږم او په جنتي خاوره نهار ګرځم دا ثواب او ګناه چې ثواب او ګناه نه پیژني زناوري هرګه غوا مې ښه ثواب او ګناه نه پیژني ته انسان ته څنګه غوا ثواب او ګناه نه پیژني ثواب او ګناه چې نه پیژني انسان څنګه نو ثواب او ګناه ښه او بد د دې فرق خو کته نه پیژني بیا خو به ته انسان دی او که ته د ښه او د بد په فرق پوهیږي نو بیا به ته په دې پوهیږي چې د ښه کولو نتیجه هم ښه پکار ده او د بد کولو نتیجه هم بده پکار ده کنه په دې خبره هم نه پوهیږي چې ښه د ښو نتیجه به ښه پکار ده او د بدو نتیجه بده پکار ده نو بیا دریم نمبر په دې خبره ځان پوي کا چې داسې ډېر ښه په دنیا کې دي چې د هغې نتیجه په دنیا کې اړو ښکاره نه شوه ډېر ښه دي خو نتیجه اړو په دنیا کې ښکاره نه شوه او داسې ډېر بد دي چې په دنیا کې اړو نتیجه ښکاره نه شوه نو یا خو دا ده چې ته دا وې چې د ښه او د بدو څه نتیجه نه وي نو دا خبره خو ته غلطه وې بیا خو د دنیا د ټول نظام غلط دی
بیا دا ټول نظام غلط دی دا د جزا او د سزا دا ټول نظام بیا غلط شو په دنیا کې نو دا د عدالتونو نظام او دا د خو د بد دا نظام او دا د انعام او د سزا دا نظام او دا بیا ټول غلط شو بیا نو دې ته خو غلط نشي ویلې چې دا غلط دی دا په هر دنیا کې چې هر څوک چې دین دا نظام خدای سره دی د خو د بد او نظام خوشته د جرم او د سزا او نظام خوشته د انعام او د دا یو نظام خو دی نو چې دا دی نو بیا خلک داسې دي چې هغه ډېر زیات نیکۍ کړي دي او هغې ته په دنیا کې د نیکۍ اډو اجر میلاو نه شو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په دنیا کې څومره نیکۍ کړي دي اوس هم د هغه د نیکو دروازه لا کولاو ده نو د دې نیکو بدل په دنیا کې نبی علیه السلام ته څه میلاو شو نبی علیه السلام په ټول عمر چېرته کې په مړه خېټه روټۍ نه ده خوړلې چېرته په ښه بستره باندې خوب نه دی کړی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا دومره نیکۍ کړي دي نو که د نیکۍ بدله پکاري خامخا نو نبی علیہ السلام ته د نیکۍ بدله میلاو نه شو او ډېر داسې خلک دي چې هغې دومره بدۍ کړي دي چې د هغې بدو بدله په دنیا کې هغه ته میلاو نه شو چا چې په ناګاساکي او په هیروشیما باندې ټمبم ورچولی هغه ته په دنیا کې څه سزا میلاو شو چا چې په لکونو او په کروڑونو انسانان وجلي دي وژنې لګیا دي هغه ته په دنیا کې څه سزا میلاو شو چا چې د انسانیت تباهي کړې ده او لګیا دی اوس هم تباهي کوي او په مزو یې سر دی په دنیا کې ښه مزې کوي نو دې مطلب دا ټیک کار کوي چې دا ټیک کار نه کوي نو دې ښه سړي له د دې ښه عمل بدله او دې بدله د دې بد عمل بدله ورکول ضروري دي چې ضروري دي نو ځکه تا ته مه ویلي وو که نه چې دا دنیا د آخرت نه بغیر نیمګړې ده دا دنیا به هله پوره کېږي چې آخرت ورسره راشي ځکه چې دنیا چې کومه ده دا یې پټی دی او آخرت یې درمن دی آخرت یې درمن دا مزرعة الاخره دا پټی دی نو پټی د درمن نه بغیر خو نه کېږي که نه پټی خو د دې دپاره وي چې د دې بس حاصل وي که نه چې حاصل نه وي نو څنګه پټی دی نو دا دنیا ده او آخرت د دې حاصل دی بیا نو حاصل بیا دا دی چې چا ازغي کرلي نو ازغي به ورته ملاوېږي او د چا ګلونه کرلي نو ګلونه به ورته ملاوېږي نو ځکه وایي چې لیجزي الذین آمنو چې بدله ورکړي الله تعالی قیامت به ځکه راځي چې د عمل نتیجه پکار ده د ښه عمل ښه نتیجه پکار ده او د بد عمل بده نتیجه پکار ده دنیا کې کم ده چې میلاو شو او دنیا کې غواړم آخرت ته غواړم لیجزي الذین آمنوا وعملوا الصالحات دې دپاره چې الله تعالی بدله ورکړي کسان ته چې ایمان راوړل او ښه عملونه کوي اولئک لهم مغفرة ورزق کریم بشک دا کسان دي دپاره دی دغه کسان چې دا ایمان او عمل صالح کړي دپاره مغفرت دی بخښنه ده رزق کریم او دې دپاره ډېر عزتمند رزق دی ګوره رزق کریم عزتمند دی مطلب دا دی چې الله تعالی په قیامت کې چې ولکه روزي ورکوي نو هغې کې به عزت هم وي داسې به نه وي چې د بې عزتۍ په انداز کې وي لکه جیلې چې سړی ورکوي او یا سپي ته چې ورچوي والذین سعوا فی آیاتنا وکسان چې کوشش کوي په تکذیب د آیاتونو زمونږ کې په مقابله د آیاتونو زمونږ کې معاجزین په دې په خپل خیال کې دي موږ در کمزوري کوونکي دي په خپل خیال کې دا دی چې موږ به کمزوري کی او موږ نه به ګټه وکړي او موږ به د دې په مقابله کې بیلات وکړو نو اولئک لهم عذاب من رجز علیم دا کسان دي دپاره عذاب دی من رجز د ګندګۍ نه او علیم دردناک دی ګنده عذاب دی او دردناک عذاب دی یعنې هغه عذاب په خپله دردېدلی دی وره یو هغه حیوان ترجمه راته ما کړې وه ژوندی ژوند او د هغې په مقابل کې دا څه شی دی عذاب علیم علیم معنا دردونکی خو معنا نه ده دردېدلی هغه عذاب په خپله دردېدلی لکه ته سړي له سپېړه ورکې او بیا به یاره دا سپېړه مې سمه خوږ شوه نو د هغه د مخ پته خو تا ته نه لګي چې د هغه مخ څنګه شو چې ستا سپېړه خوږ شوه نو د هغه مخ نو مطلب دا دی چې هغه عذاب به داسې چې هغه عذاب به دردېدلی نو چې چا له یې ورکړي نو د هغه به څه انجام وي نو د هغه اعاذنا الله من ذلک وآخر